دا خطبه ده چې زری ووایي ورته ګوره دي یرشدک الی المکامن الخفیه دا علامه خیالي وایي چې دا ماول کتاب چې دا خیالي دا مرشد ده دا په منزله دی پیر ده رشد هدایت ساته کوي الی المکامن الخفیه مکامن جمع د مکمن ده مکمن پټ ته وایي خفیه تاکید د مکمن ده چې سخت پټي یرشدو کتا ته هدایت کوي الی المکامن الخفیه هغه کامل پټو جیانو ته من شر العقائد النصفیه دغه دیوام کوي لکه پټو جانو باندې موږ څه کوو چې پټو جانو ته هدایت کوي پټ جان خدا دیوال نه لاندې پټ جان موږ ډوډۍ پکاله اسی پټ جانو باندې څه چې پټ جانو ته هدایت کوي دا وایي من شر العقائد النصفیه اسی پټ جان نه من شر العقائد النصفیه نه مې بیانې ده د شر عقاید النصفی کې چې کوم پټ جان دي اوس عملیت امانت دیات والاستراحه ان فطور المطالعه دې ته اشاره کوي چې دا کتاب چې مالک کړه ده نو ته خفه کېږه ما یو خو خپل قابلیت ته اشاره کوي چې زه ډېر سخت ماهر عملیت د دې املا ما کړې ده بس ویل مې بل لیکل ما ویل بل لیکل یاد مې و عملیت املا مې کړې ده بل دادا خپل قابلیت نه علاوه دې ته اشاره کوي چې تاسو ځین ته دا در نشي چې د عالم بچی ته مصیبتونو کې گرفتار وو نو خو کتاب به نه لیکلای نه اوانه دیات والاستراحه دا داسې ټیمونه وو چې زړه مې په آرام وو داسې ټیمونه وو چې بدن مې په آرام وو یعنی بدني راحت هم وو زړه مې په راحت چې بدن دې په راحت وي زړه دې په راحت وي ماهر فن املا کې دومره دې یاد یې شاید چې بل ته په یاد وای آی لیکي یقینا دا کامل کتابي ځکه ویله عملی تو ما دې املا کړی دا اوانه دیات ور استراحه په ټیمونه دې آرام دلی کې ول استراحت بدني کې ان فطور المطالعه د ګډوډي د مطالعه نه استراحت وان فطور المطالعه اي ان اسباب تفسر المطالعه دا سي اسبابونه چې مطالعه ماتي نه دې نه په دیات په استراحت زړه مې پارامو بدن مې پارامو په پیغو کنه ان فطور المطالعه ان اسباب تفسر المطالعه دا سي اسبابونه چې پارامو چې مطالعه ماتوي سالكا في اجابه الايجاز من غیر تامیت و الغاز سالکن فی دفع دې سوال کوي چې املا دې کړې ده په بل لیکلې بل ده نو دا خو به املا کې خو سړی کله ډېر تفصیل کې لاړ شي املا کې خپله سړی ډېر تفصیل کې ځي نو تا به دا اوږده لیکلي ځکه املا دې کوله لیکل پتاونه لیکل بل کول نو ډېر تفصیل کې به تلای نو چې ډېر تفصیل کې تلای نو دا موږ څنګه زده کوو دی وایي نه سالکن فی حال عملیتو حال کونی سالکن فی ما املا کړې ده په دې حال کې چې زه چلیدونکی یم په دې کتاب کې جادت الاجاز معظم الاختصار جادت سے معظم ہوتا ہے معظم اختصار میں کړی ده اوس دفعه دې سوال کې چې به ډېر غټ اختصار دې کړی بیا خو دې معماګانې ذکر کړي معما دې ته وایي چې پته نه لګي مقصود وینا من غیر تعمیه و الغاز دې د تعمیه نه چې سړی زه په معما کې واقع کړ ابې د خپیولو نه الغاز من خپیول وحينما همت حول تحسيني ورمت تزين شيني وسيني الحقت الى خزانه من لا مثل له في الولاء وله المثل الاعلى وذا وای دغه دی وام کې سره کې املا سره کې نو دومره توجه سړی نه ته پوره توجه نه کړي دا وای سړیا چې املا مې وکړه کنه بیا دې تحسین نه د دې کتاب حسن ګول وګرځیدل
طواف مې وکړ د کتاب حسن مې معلوموله چې چېرته کمی خو به نه ټکای ټکای مې ښایسته کړ که شین وه که سین وه یعنې که نکتهدار حرف وه که غیر نکتهدار و دا مې ښایسته کړ دا معنا چې زه د دې حسن نه چاپېره وګرځېدم ټکای ټکای مې ښایسته کړ وحینما حمتو په هغه وخت کې حمتو یعنې حین حومي تمامه ذریعه ده وحینما حمتو هغه وخت چې ما قصد کړ او حینما حمتو هغه وخت چې زه وګرځېدم حین حومي په وخت کې ګرځېدا د معنا حول تحسیني چاپېره د حسن د کتاب ورومتو وحین رومي په وخت کې قصد ما تزین شینی وسینی ښایستول د نکتهدار ټکي غیر نکتهدار یا مدعا بلا دلیل او مدعا مع دلیل شین معنا مدعا مع دلیل سین معنا مدعا بلا دلیل یعنی کله په وخت قصد ما چاپېره د تحسین د کتاب په وخت قصد ما حسن د سین د کتاب سین د کتاب ټکای ټکای الحقته ما ټچ کړه اله خزانه بعضو نسخو کې راځي اتخفته خدا نه ده صحیح تحفې سله اله نه راځي یوه دومه دا ده چې خزانې ته تحفې نه کېږي تحفه چې سړی کوي خو زیات اړتیا کوي خزانه خو صندوق کوي نو صندوق ته څوک تحفې ورکوي چې ته وایي اتخفته نه الحقته چې تواضع کوي الله مخالي چې دا صندوق نه و خزانه د باچا دې کې علماو غړ غړ کتابونه پراته وو ما دا خپل ور ملحق کړ خپل ته ملحق ویلا ما دا خپل کتاب ور ملحق کړ الحقته ملحق مې کړ الى خزانه من صندوق خزانه دی هغه باچا لا مثل له فی الله چې د پر مثل نسته په مرتبو کې ولو المثل الاعلى د پر شان لوی ده صاحب الاعظم صاحب اعظم ده صاحب اعظم معنا صدر اعظم او صاحب اعظم ده والدستور المعظم غټ دفتر ده اول صاحب اعظم معنا وزیر اعظم دوم دستور معظم دفتر معظم صدر اعظم باب اقامة الحاجات يتوى إليه كل فج عميق اذا ختم مشبه مشبه بیتا باب كعبة الحاجات دروازه دی باچا نه ده چې کومه باچا بیٹک ته دایره دې بیٹک باب دروازه کعبة الحاجات دا اصل لکه خانقاه د حاجاتو لکه خانقاه ته خلک ورځي حاجات غواړي دعاګانې کوي الله سبحانه وتعالى چې زه تا کور ته راغلم خدای ما معاف ما دا د امیدونه پوره کړي نو لکه څنګه چې کعبه لکه څنګه چې کعبې خواته حاجات حاجیان غواړي داسې دروازې د باچا خواته سائلین راځي حاجات غواړي څوک پیسې غواړي څوک کپړې غواړي طالبانو غریبانو سره پیسې کوي دا ګوري ځکه وایي بابو کعبة الحاجات دا تشبیه بلیغه ده تشبیه بلیغه چا ته وایي حمل د مشبه بی په مشبه لکه ته وایي زید اسدون زید عین زمرای ده دا مبالغه ده یو دا چې ته وایي زید کل اسد زمری غونډه ده یو وایي زید اسدون حمل د مشبه بی په مشبه کې زید عین زمرای ده نو دې کې مبالغه زیاته ده دلته هم تشبیه بلیغه ده بابو کعبة الحاجات باب دروازه دی باچا عین کعبه دی حاجاتو ده یتوا الیه کل فج عمیق ورټولیږي الیه د دروازې ته کل فج عمیق هر ستره جوړه لار ګوره چې کومې لارې باندې خلک ډېر راځي که نه نو آتی ستره لارې خلک ډېر دي زوره یې ځکه دا قدمونو زوره کړي مطلب دا د هر فراخ لار او زوره لار چې ډېر مخلوق په ځي راځي دا باچا سکتر لنډ شي یعنې خلکو امید زیاتي که نه نو د اوږد سفر ورته لنډ شي ځکه وایي بابو کعبة الحاجات دروازه دی باچا
کعبۃ الحاجات دا په شان کعبې د حاجاتو ده Живешь, мы тогда паса, говорят, 12 27.